أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مخی آیت مبارکه کی د صلاة خوف او د سفرانه منز تذکره وکړه. دی آیت مبارکه کې د مانځه نه پس د ذکر کولو په هر حالت کې د هغې حکم بیانېږي، خاص طور باندې په موقع د جهاد کې. نو فرمای فاذا نو هر کله قضیتم الصلاة چې وکئ تاسو منځ، فاذکروا الله نو الله تعالی یادوي، قیاما په ولاړه، وقعودا او په ناسته، وعلى جنوبکم او په اړخونو خپلو باندې. یعنی کله چې دا الفاظ ذکر شي نو دا مراد دا دی چې انسان یا ولاړ یا ناست یا ملاس، یعنی په هر حالت کې د الله تعالی ذکر کول. او ذکر بیا داسې یو عبادت دی چې په دې کې ډیر زیات اسانتیا راوستلی شوې ده، تر دې پورې چې د جنابت په حالت کې هم ذکر کول جایز دی. نو د ذکر دپاره نه د اودس کېدل ضروري دي او نه د غسل، نه د ناستې سره ضروري ده او نه د ولاړې سره. په هر حالت کې د الله تعالی یادول او په هر حالت کې د الله تعالی د یادولو د دې ثمره اخر دا راوځي چې بیا د الله تعالی استحضار په زړه کې پیدا شي، یعنی د الله تعالی هر ټیم یاد او خوف دا په زړه کې راشي، او دا د ټولو عملونو د اصلاح دپاره بنیادی حیثیت لري. د دې د وجې نه په احادیثو کې او په قرآن پاک کې راغلي ولذکر الله اکبر. قرآن پاک کې الله تعالی فرمای چې ذکر دا خو په ټولو کې اوچت شی دی چې دا د هر عمل د اصلاح دپاره هغه د تریاق او د دوای حیثیت لري. نو فرمای چې تاسو په هر حالت کې د الله تعالی ذکر کوئ، او بیا په میدان جنگ کې خاص طور باندې په میدان جنگ کې یا به یو سړی په صف کې ولاړی یا به په مورچه کې ناسی او یا به په مورچه کې ملاسی. نو په دې ټولو حالتونو کې تاسو د الله تعالی ذکر کوئ، او دغه ذکر تکبیر ویل او لا اله الا الله ویل مفسرینو ذکر کړی دي. دا خاص اذکار دي د میدان جنگ.
نو فرمای چې تاسو دا اذکار کوئ. نو فرمای فإذا اطمأننتم، او کله چې تاسو په اطمینان کې شئ، یعنی په سفر کې وای سفر ختم شو، یا په جنگ کې وای او د جنگ هغه یره ختم شو، اطمینان امن راغی، فاقیموا الصلاة، نو بیا تاسو منځ پابندي کوئ د خپلو ټولو شرایطو سره. او یعنی که تاسو په سفر کې نه نو پوره منځ کوئ او د مانځه د پوره شرایطو خیال ساتئ. او که چیرې تاسو په سفر کې بیا سفرانه منځ کوئ، او چونکې مخکې د جنگ منځ صلات خوف ذکر شو، نو د خوف منځ چې و هغه کومه طریقه چې بیان شوله، نو فرمایي چې په امن په صورت کې بیا هغه شان منځ مه کوئ، بلکې عام طور چې تاسو څنګه منځ کوئ په اطمینان سره هغه شانتې منځ کوئ. ان الصلاة، یقینا منځ چې دی، کانت علی المؤمنین کتابا، دی په مؤمنانو باندې فرض کړلی شوی، موقوتا په خپلو وختونو کې. یعنی ذهن کې یو وهم راتلو چیرې دومره جنگ شروع دی او دومره سخت حالات دي چې دا خلک به دا مونځ لږ وروسته وکړي، نو ویې فرمیل چې نه، یا یو سړی په سفر کې دی روان دی چې مونځ دې وروسته وکړي. دلته کې وفرمیل چې هر مونځ د خپل وخت سره فرض کړلی شوی دی، د هر مونځ خپل وخت دی، نو هر مونځ په دغه خپل وخت کې ادا کول دا فرض کړلی شوي دي. او که فرض کې داسې حالات رالل چې پای کې یو کس مونځ نشو کولی، نو بیا خو هغه د قضا کېدلو په وخت کې قضا مونځ به کوي، لیکن حتی الامکان څومره چې د یو انسان نه وس کېدی شي، یو سړی په ولاړه مونځ نشي کولی، دی دې په ناسته مونځ وکړي. په ناسته مونځ نشي کولی، نو دی دې خپې وغځوي، په ملاسته دې وکړي، سر دې معمولي راچوت کړي. نو دا په هر صورت کې دې ادا کول دي په خپل وخت کې دننه. لکه د سحر د مونځ وخت دا د صبح صادق راختلو نه واله د مکروه ټیم د شروع کېدلو پورې دا وخت د سحر مونځ وخت دی. او د ماسپښین مونځ وخت چې کله نور د اسمان د نیمې نه ور واوړي، نو د ماسپښین د مونځ وخت شروع شي، چې تر څو پورې د هر شي سوری دوچن شوی نه د فی اصلي نه علاوه، نو دغه وخت پورې دا د ماسپښین د مونځ کولو ټیم دی. او څنګه چې د ماسپښین د مونځ ټیم ختم شي، یعنی د هر شي سوری دوچن شولو، دغه ټیم نه د مازدیګر د مونځ ټیم شروع شي، د نور د پریوتو پورې. اکثر که زمونږ نه چرته جمع لاړه شي، نو مونږ وایو بس مونځ قضا شو، بیا مونږ هغه مونځ اکثر کوم نه،
نو داسې نه ده، بلکې د مازدیګر د مونځ ډیر تاکید راغلی دی. فرمایي چې د ماښام اذان نه شروع شي د دغه وخته پورې یو سړی د مازدیګر فرض مونځ کولی شي، د دغه ورځې مونځ، او نور چې نور په پریوتو شي او د هغې رنګ بدل شي، سترګې نه برېښي، دغه وخت کې بیا مونځ بل مونځ نه دی پکار، خو د دغه ورځې د مازدیګر مونځ بیا هم کولی شي. نو دغه وخت ته لیټ کول دا خو مکروه دي، لیکن که لیټ شي بیا هم کول پکار دي، پرېښودل کم سے کم نه دي پکار. د نور په پریوتو سره د ماښام د مونځ ټیم شروع کیږي د شفق د پریوتو پورې، او چې کله شفق پریوزي د هغې نه بیا د ماخستن مونځ شروع کیږي، د ماخستن د مونځ ټیم د سحر د صبح صادق پورې، دا ټول ټیم دا د ماخستن د مونځ ټیم دی. نو ګویا چې د ماخستن اذانونه چې وشي د سحر د اذانونو پورې دا ټول ټیم د ماخستن د مونځ ټیم دی. نو په دې کې که یو سړی د دغه ورځې د ماخستن مونځ کوي دا ادا مونځ دی، اگر چې د شپې د درېیمې حصې پورې وروسته کول د هغې ته رسول بیا قصدن نه دي پکار. نو فرمایي چې مونځ په مؤمنانو باندې فرض کړلی شوی دی په خپلو خپلو وختونو کې. فاذا نو هر کله قضیتم الصلاة چې وکئ تاسو مونځ، فاذکروا الله نو یادوئ الله تعالی، قیاما په ولاړه، وقعودا او په ناسته، وعلى جنوبکم او په اړخونو خپلو باندې. فاذا اطمأننتم نو هر کله چې تاسو په اطمینان کې شئ، فاقیموا الصلاة نو قایموئ مونځ، ان الصلاة یقینا مونځ چې دی، کانت علی المؤمنین دی په مؤمنانو باندې کتابا فرض کړلی شوی، موقوتا په خپلو خپلو وختونو کې. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. پروردګاره موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي، د مرګ نه مخکې د پوره عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.